په خوب کې در باندې غسل واوړېدو د احتلام حالت درته پیښ شو ستا په خوب کې دا یقین راغی تا وکتل تا محسوس کړه چې زمانه منی خارجه شوله ټیک شوله خو چې کله ته بیدار شولې که نه نو چې تا وکته نو د منی خروج د سره نه دی شوی یوه قطره هم نه ده خارجه شوی کپړې وچې دي بدن وچ دی منی نه ده خارجه شوی خو خوب تا پوره داسې وکتو چې په تا باندې غسل واوړېد او منی خارجه شو نو په دې حالت کې په تا باندې غسل لازم دی که لازم نه دی یوه مسله خو دا شوه دویمه مسله دا ده چې یو انسان د غسل په حالت کې وي د جنابت په حالت کې وي نو دې حالت کې د خوراک سکا کولی شي که نه شي کولی ټیک شوله په دې حالت کې دی یو کار کولی شي که نه شي کولی نو دا دوه مسلې چې کومې دي دې باره کې به نن تاسو سره په دې کلیپ کې خبرې وشو ګوره اوله مسله خو دا ده چې خوب کې انسان باندې غسل واوړېدو د احتلام حالت ورته په خوب کې پیښ شو او خوب کې د یقین راغی چې زما منی خارج شوله خو چې کله دی بیدار شو نو ګوره اول خو دې پوره معلوماتو کې شاید چې دی لیټ بیدار شوی او هغه منی چې کومه ده هغه وچه شوي نو اول خو دې د معلوماتو کې خو که نه دی په دقه ساعت بیدار شو د وکته چې د سره د منی خروج نه دی شوی بالکل یوه قطره نه ده خارجه شوی کپړې هم وچې دي بدن هم وچ دی نو بیا په ده باندې غسل لازم نه دی اگر که ده په خوب کې کتلي مې چې منی خارج شوی د په خوب کې یقین هم راغلی خو چې کله دی د بیدارۍ حالت ته راغی وکته نو 1% هم خروج نه دی شوی نو لحاظه په ده باندې بیا دا چې کوم دی واجب نه دی یو مسله خو دا شو دویمه مسله دا وه چې یاره انسان د جنابت او د غسل په حالت کې وي نو آیا دی خوراک سکا کولی شي که نه شي کولی نو ګوره د جنابت او د غسل په حالت کې ته خوراک سکاک هم کولی شي او ته مثال په طور یو کار هم کولی شي خو په شرط دی چې د مانځه ټایم په تا باندې نه وي تیر که د فرض مونځ ټایم په تا باندې راغی او تا غسل ونه کو د مونځ ټایم په تا باندې تیر شو نو دا سخته ګناه او عظیم جرم دی دې نه بله سخته ګناه نشته دا دونه سخته ګناه ده چې انسان باندې د مانځه ټایم تیر شي او د غسل ونه کړي په غسل په ده باندې فرض وي خو که نه د مانځه ټایم پرې نه دی تیر شوی نو د غسل په حالت کې د جنابت په حالت کې دله بهتره دا ده چې اول ولامبي اول غسل وکړي د هغې نه پس یو کار وکړي که نه داسې نه وي نو د جنابت په حالت کې د خوراک سکاک هم کولی شي ګرځېدی هم شي او یو کار هم پکې کولی شي دا مسله ده جي دا د ملګرو سره شیر کوي جزاکم الله